اتاویم نمبر سورت ته او ترتیبی نزول چې د اتیم نمبر سورت ته نازل د رست سورت المعارج نا کلمات د سورت چې یو سلو دیشت حروف شپږ سو نوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون. دا کله نازل شو؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي کله به چې قران کریم نازل شو دی قریشو به مجلسونه جوړول، چا به د قران کریم تصدیق کولو، چا به تکذیب کولو، یا دا کافران بخپل درمیان کې مختلف شو، اختلاف کوونکي. چا به ویل چې ورځ د قیامت شته او د بوتان به زمون سفارش کوي، چا به بالکل انکار کولو. آیت نازل شو عما يتساءلون. عما منا عن اي شيء سشي بارك يتساءلون دي تپوس کې د یو بل نام بخپلو کې دا کافرانا عن النبأ العظيم. مانا يتساءلون عن النبأ العظيم دي تپوس کې عن النبأ العظيم عن الخبر العظيم په بار د خبر لوی کې. اکثرین وای چې مراد تنه هو القرآن، قرآن دی الذي فيه خبر البعث چې پدې کې خبر د بعث د قیامت، او بعض مفسرین وای چې مراد تنه قیامت ته. قتاده سے وای هو البعث، پدې کې اختلاف کوي. الذي هغه خبرهم دي چې فيه پاغي کې مختلفون اختلاف کون کې دي چې قران کریم نه اورز د قیامت. رب کریم فرمایي کلا هرگز د سینه لا يختلفون دي اختلاف نه کوي. سيعلمون زر چې پوي بشري په عذاب باندې په قبر کې. ثم بكلا هرگز د سینه لا يختلفون اختلاف دي نه کوي دي. سيعلمون زر چې پوي بشري په ورځ د قیامت په عذاب باندې. اوس دلائل عقلیه ورته بیان اله العالمین. الم نجعل الارض ند ګرځولې مونږه الارض د ځمکې لره. استفهام تقریری دی بلکې ګرځولې مو د الله وي. سشي مهاد من فراشن فرش غوړېدلې. دلائل عقلیه د سوق کول شي نه سوق نشي کولای. والجبال او ګرځولې مونږه والجبال دی غرونو لره او تادن میخونه د لپاره چې د ازمکونه خوځيږي. وخلقناکم پیدا کړی مونږ تاسو لره ازواجن جوړې یعنی ذکر او انثى نرینه او زنانا. وجعلنا غرزول مونږ الله وینومکم خوب تاسو صباتن معنا راحت لابدانکم، راحت د بدنونو تاسو د لپاره. اصل کې سبت په معنا د قطع سره راځي، قطع د عمل په معنا د قطع سره کارونه قطع کیږي کنه د په خوب سره عمل پکې قطع شي، اندامونه دمشي. وجعلنا غرزول مونږه نومکم خوب تاسو صباتا معنا راحت لابدانکم، راحت د بدنونو تاسو د لپاره. وجعلنا الليل غرزول مونږه الليل د شپې لپاره لباسا معنا جامه لباس پر د پوخ چې خلق پکې آرام کوي. وجعلنا النهار او ګرځولې مونږ دی ورځې لرا ورځ معاشا معنا سببا للمعاش سبب د روزه وخت د ګټلو د روزه دا ورځ. وبنينا فوقكم موجو کړي مونږه فوقكم پس تاسو سبعا معنا 7 سماوات و اسماننا شدادا معنا محکم او کلک. دلایل عقلیه دي داسې څوک جوړول شي نه څوک نشي جوړول. وجعلنا بغیر د الله نه دا الله جوړ کړی. وجعلنا ګرځولې مونږه په دې اسمان کې ګرځولې مونږه په دې اسمان کې سراجن دیوا چې نور دی. وهاجن معنا روخانه پړقیدون کې، وهاج معنا روخانه پړقیدون کې. وانزلنا نازل کړي مونږه من المعصرات من السحاب دورې زنا یا باز وی الرياح هوا. ابو العالیه او ربی سیب او ضحاک سیب مراد تینا سحاب ورزینا نازل کړي مونږه مان او بس سجاجن معنا سجاجن ای صبابا تویدون کی ربیدون کی په طریقې د تتابع پر لپسې. یا بعض مفسرین ویا لکه مجاهد سو مدرارن په شیبو قتاده سو متتابعا او ابن زید سو کثیرا ډیرا. سجاجن معنا بهیدون کې متتابع پر تتابع سره پر لپسې. صدا پارا مونږ نه کړی دا ولې نخرج د پارا چې وباسو مونږ به بذالک الماء په دې وبو سره حبا دانه چا د پارا لل انسانانو د پارا.
ونباتا شنکجات للحیوانات انعام د پارا شنکجات گیا شو وغیرہ شوتل شو د حیواناتو د پارا وجنات او جنتنا باغونا وجنات او ګرځولې مونږه په دې ځمکه کې د باران په ذریعہ باندې وجنات باغونا الفافن ګن یو بل سره نږدې ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصله چې فیصله به کېږي په منځ د حق او باطل کې په منځ د حق او باطل کې به جدایي راولي دغه ورځ قیامت ورځ دې مراد ده کانا د میقاتا منا وقت مقرر ده د پاره د ثواب او عقاب چا چې نیک اعمال کړي وي هغه ته به نیک بدله ملاويږي چا چې بد عملونه کړي وي هغه ته به بد جهنم یوم پاورز باندې ينفخو چې پوب کړي شي په الصور پشپېلې کې دویمه شپېلې مراد ده اسرافیل علی السلام پو کې شپېلې کې فتاتون پس تاسو برات لکوي د رب دربار ته افواجن یعنی تاسو برات لکوي د قبرونو نه د رب دربار ته افواجن ډلې ډلې وفتحت او کلاو بکړش یعنی شققت سری بکړش السماء اسمان لنزول الملائکه د پاره د نزول د ملائکو فكانت فصارت پس وبګرځيږي د اسمان ابوابا من ذات ابواب خوند دروازو هر ټوټه به دروازې بوي وسيرت الجبال روان بکړشي دا غرونه عن وجه الارض د مخدز مکینا فكانت پس فصارت پس وبګرځيږي دا غرونه سرابن پشان شګو ګل اغه مېده شګه چې لري نه په ګمان د ابو کیږي اغه سي مېده بوګرځيږي دا غرونه رب کریم فرمای ان جهنم یقینا د جهنم چې ده کانت د مرصادن زیاده انتظار د دې کافرانو بندرګه ورزي به ورته چا د پرل طاغین د پر د طاغینو سرکشانو ما بن زیاده واپس ده ورزي به لابثینا درنګ تیرون کی بوی دی وخت تیرون کی بدی فيها پد جهنم کی احقابا منا زمنا طويلا زمانه وګدا ډیر وګد زمانه احقاب جمع د حقب اویا کالو ته ویل کیږي او کال کې 12 میاشتې وي او په میاشت کې دیش ورځې وي هر ورځې زر کال د حساب لګو یو حق سونه شو تقریبا 2 کروڑ او اتیا لکه جوړ شو دا یو احقاب راغلی دلته جمع راغلی دا به څومره وي نو مراد تنه بس ټول عمر دی ټول عمر په جهنم کې وي دا کافران خالدین فيها لا يموتون ولا يخرجون نب مري او نب خارجيږي نو لابثین درنګ تیرون کې وي دي فيها په جهنم کې دا کافران احقابا معنا زمنا طويلا وګد زمانہ لا يذوقون نبسکی دي فيها په جهنم کې بردن یخنی لرا د پاره د نفع ولا شرابا نو نوبه د نفع الا مگر سکیب حمیما گرمی اوبه چې اوس کې دا کلمی بتنه لاندې لړش الله دې مو ساتي وغساقا سکیب ویني او زوی په جهنم کې جزاء مفعول مطلق د فعل مقدر کا جزایناهم جزاء ورکوم دي لره الله جزاء ورکول سره وفاقا منا په موافق د اعمالو د دي وفاقا په موافق د اعمالو د دي انهم ولي دا جزاګانې ولي ورکول کی انهم یقینا دا کافران چو کانو دي په دنیا کې لا يرجونا چې امید به نه ساتل یعنی لا يخافون ان بيردل دي حسابا د حساب کتابنا وكذبوا تكذيب به کولو بیااتنا پایتون زمون باندې کذابا په تکذیب کولو سره رب کریم فرمای وکل شیء هر یو شی من الاعمال د اعمالنا د نیک او د ګنا نه احصیناه شمار کړي مونږه کتابا په کتابت سره نه په لیکلو سره په لوح محفوظ کې فذوقوا يقال لهم وبویل شدی لرا د کافرانو ته فذوقوا پس اوسکه د عذاب فلن نزيدكم پزيات بنکړو تاسو لره په جهنم کې الا مگر جاتو عذاب بدرته زیاتو اوس په دې آیت کریمه کې بشارت د مؤمنانو ته متقینانو ته ان للمتقین یقینا د پاره د متقینانو مفازا زید خلاصې د جنت ته
حدائق باغونه بوي په دې جنت کې وعنابن او انګور بوي وکواعب معنا ځواني جنکه بوي حورياني کواعب نوي پیغلي هغه چې سینې لري مثل الرمان په مثل د انارو یعنی وکواعب او ځواني جنکه بوي ډکو ډکو سینو والا اطرابا معنا مستويات فی السن چې برابر بوي همزولي بوي په عمر کې مستويات فی السن همزولي بوي په عمر کې دا ټول جنکه حورياني وکأسا دی متقیانو د پر جامونه دي دهاقن من ډک د شرابونه لا يسمعون نبوري دي فيها پر جنت کې لغون فضول خبر باطل خبر ولا كذابا او ندروغ لرا جزاء دا نعمتونه چې دا جزاء ده بدله ده من ربک د جانب د ربستانه عطاء ورکړه د حسابا منا پورا موافق د حساب د موافق د حساب د عمل د دی هم دا چا د طرفنا جزاء من ربک دا رب څوک دی اوس رب السماوات چې رب د اسمانونو دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی ولر د زمکو رب دی وما بينهما غ چې په منځ د کې د په منځ د زمکو واسم د دې هم رب دی دا سي ذات د الرحمن چې رحمان ذات دی رحم کون کې دی لا يملكون قدرت بن لري منه معهود الى سر خطابا د خبرو سوق پورز د قیامت سوق بمغه دي ان شاء الله سره يوم پورز باندې يقوم چې دريږي بر روحنا مراد جبريل عليه السلام ده دا بزان ته ولاړ یو نور ملائک بزان ته ولاړ وي شعبي او ضحاك سو مراد تنه جبريل عليه السلام ده والملائکه فرشتگان صفا صف بولاړ وي لا يتكلمون خبري بنبكي ده هبت ده وجنا الا مگر من خبري بکي یعنی شفاعت بسوک نشي کول الا مگر خبري بکي ده پاره ده شفاعت من هغه سوک اذن چې اذن وکړي شي ورته اجازه وکړي شي له دي شفيع لرا شفاعت کون کولره د چا د طرف نه الرحمن اذن چې اذن وکړي له د لرا الرحمن رحمان ذات وقال او ويلي مشفوع له چاله چې شفاعت کیږي ویلوی صوابا خبر برابر یعنی کلمه لا اله الا الله ویلوی هغه ته شفاعت شتا او کافر ته شفاعت نشتا رب کریم فرمای ذلک اليوم الحق دا ورځ چې د حق ده فمن پسر سو شا چې را دوی اتخذه دین سیل ربی رخبل تمآب منا زید رجو انه فليتخذ اذنس معابا زيد رجوع زيد واپس فليتخذ بس اذنس ان يقينا من انذرناكم يروم تاسلرا عذابا دا عذابنا دا سي عذاب قريبا چې قريب دی چې ورځ د قیامت يوم په ورځ باندې ينظرو چې ګوري المرء سړی ما غس قدم چې مخکې کړي دي يداه لاسونو ده کچا نیک اعمال کړي نیک به وګوري کچا بد کړي بد به وګوري ويقول الكافر ويب كافر پد اورز باندې یا لیتنی افسوس هلاکت مالرا ای ارمان کنتو چې وز ترابن خوره خدا حساب کتاب ما سره نه وي شوی جهنم ته نه وي تله کاش خوره بس ختم شوی وي